یو حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت د خپل بنده دعاګانې قبلوي خو تر څو پورې چې دې تادي ونه کړي. صحابه وویل د الله نبی په دعا کې د تادۍ څه مقصد دی؟ رسول الله مبارک وفرمایل چې یو سړی دعا غواړي او بیا وایي چې یاره زه دعاګانې کوم او زما دعاګانې نه قبلېږي، نو چې دا چا وویل چې یاره دعاګانې مې نه قبلېږي نو بیا الله دعا نه قبلوي. دا په دعا کې تادي ده، تادي به نه کړي، الله به دعا څه کړي؟ قبلوي. بیا د دعا څه آداب دي د هغې خیال به هم ساتي. هغه داسې چې د دعا غوښتلو نه مخکې د الله رب العزت څخه حمد او ثنا بیان کا، یا 2 رکعاته صلات حاجت منځ وکړه، پر رسول الله مبارک باندې درود ووایه، او بهتره دا ده چې مخ په قبله کېنه، د اتحیات په شکل کې کېنه، او سنت دا دی چې لاسونه اوچت کا، داسې ونیسه لکه چې څه شی پکې د بره نه راغورځېږي، داسې ونیسه چې څه شی پکې څه کېږي؟ د بره نه راغورځېږي چې دې کینچ کې. بیا دعا چې غواړي نو حدیث کې راځي په دعا کې ښه مبالغه کوئ. مهمه دعا چې وي 3 پیرې دعا کوه، ښه زور پکې لګوه، ښه زور. بیا د دعا په اخر کې امین ویل او په مخ باندې لاس راښکل.